د مشا منصور نوي کلي عظیم کلي چوره مشران نن دلته جمع یو. تاسو د الله عزت وکړي چې دا کوم عزت دا کومه غونډه مو نن دلته جمع کړې ده. ترګرو عزیزانو، موږ ته که د مشا منصوري که د عظیم کلي که عمري که سمندري که تترخیري دا نن واړه یو قوم یو سره. خدای ستما خو په زړه چې واړه دغه ده چې له نور سلیم له عمران خان نه به یو عام تربور زیات ګڼه زیات مې زړه چې ګڼلی ده. انشاءالله طریقه بیا زیات قدر کوم کړی مې ده. باقي پاته اصلاح سیاست یو داسې شای ده چې موږ 10 کاله لا 25 کاله کېږي لا چې دا ملک صاحب راوتلی ده. دا کوشش ده ښه تربور عزیز مو دا ورسره کولی مو کړی مو ده دغ جي ته مو ورساو. ډېر جاني تاوان مو ورسره کړی ده. مشین مو شورولی ده، توپک مو شورولی ده. خدای دې نه پرولي سخته لا چې کیسه یي خدای بیا مو سره بیا شروع. خدای یو هغه ده چې چاته ډېر عزت لیازه قدر ورکې بیا هغه لږکي مغرورتوب په چې راشي له هغه په چې راشي بیا هغه خپل تربور عزیز لږکي په هلک نظر ورته ښکاري. سر چې دا کیسه غزني خیلو چې راغلی وه خو هغه شکر د تسلیم کړه. هغو دا وویله چې دا غلطیګانې موږ چې بار بار وایي چې سوي دي آینده دپاره موږ په دغه سوچ کړی ده بیا به نه کېږي. اوس نن دلته چې چوره کسان جمع یو دا د موږ د سیف الله برادران څوک له دنه راغلي موږ خو خیر نه وي یو تر چې خو موږ دا کوشش ته چې دلته نن جمع سوي یو چې د 25 جولای ته کوم الیکشن ده دغه چې مو مقابلې یا د ووټ یا د هغه مقصد ده چې اوس نن دوره مشرانه دوره کلی سره جمع یو چې مقابله داسې وکړو هر جیت خو پکې راځي. مقدر 4 دال نه مخکې لیکلی سوي خو چې څوک مو داسې خوړجن نه شي چې د دوره خلک د دوره مشران سره جمع و دغه باوجود دوره خوړجن شکست ورکړه. باقي پاته اصلی سیاست خو داسې شاید چې اسد عمر د 2 ورونه دي. یو یې پی ټي آی لیډر ده او بل کراچۍ چې د سیند ګورنر ده. یوه کور چې 2 ورونه دي خو هغې ته پی ټي آی شاته قدر یې کوي هغه ته یې نون ول قدر کوي سیند ګورنر یې ولګاو. دی یوه کور چې موږ خو لا نن یوه کلي لا یوه علاقې چې یو سره تربونه عزیزان نو موږ به خپل مفاد له خپل قدر عزت ته ګورو چې چېرته موږ قدر عزتي یغ جي ته به ګورو لا هغه ته به ګورو. ما خنانانو سره تاسو ته جلسې چې به اورېدلي چې ما بار بار دا ورته ویلي دي چې خنانانو تاسو ته خو زه نه وای درغلی یم او چې د ما تربور عزیز د ما کلي وطن خلکو قدر نه وي نو دغه کیسې چې به زه نه یم ترسره. ما تربور عزیز قدر ته به داسې کیا داسې به ورته ګورې مخکې چې سوي دي سوي دي چې زه دا نه یم چې زه تا پره کوشش کوم لا تا پره تاوان کوم لا تا پره شور بیا ما قدري ما تربور عزیز قدر به نه وي نه طریقه به ما زیات قدري ځکه چې ما یو ووټ ته ما تربور عزیز یو ووټ ته په یوه ووټ سړی پاس کېږي په یوه ووټ سړی پیل کېږي. پاته اصله د سیاست داسې شاید چې دغه چې جنگ جګړې دا یوه ورځ تېره سي موږ به هېڅ چیټ چاټ جنگ جګړې چا چې نه کړو. دا جمهوریت ته ووټ استعمال ده ما پره به دا شي د پاره به بیا نور خلک شي چا پره به عمران خان نور سلیم خان شي چا پره به سیف الله برادران شي. ووټ استعمالول د ووټ په استعمالو نوره وطن چې کلي وطن چې به دا زه خواسته ته کوم دا نه ده چې له لانجو دانګو ډارېږو لا څه هغه مو ده خو تر برګېنۍ چې لانجې دانګې خوند نه کوي. دا لانجه دانګه ده چې تربور عزیز په ووټ باندې پیل کړي. تر دغه بله کیسه هغه بله بیا نشته. بیا به زه ده سره ښه نه له
شور پکړولی کوم. هغه بعده پاته سله تر برو دا کیسه چې ما تاسو ته اعلان ده، ما تاسو ته دا کیسه ده. ټیک ته تاسو به چېرته داسې انصاف لا داسې کیسه نه وي سوې، لا داسې چاته به ضروریات نه وي پوره سوي. نو زه ځکه دومره سر چې په ولګېدله چې زه د خپل تربور عزیز ضروریات په الیکشن سر چې پوره کړي، الیکشن کېږي نه کېږي، ووټ کېږي نه کېږي. نن سبا زیات نه زیات د بجلۍ او د اوبو مسله ده. ووټ څوک راکوي نه راکوي دې ته مه ګورو چې بلا تفریق دا موږ د خلکو خدمت له الیکشن سر چې وکړو. الیکشن چې خو به خود به مقابله سره کوو. نوره دا نن کومه چې غونډه موږ دلته کړې ده دغه دا مطلب ده چې داسې یوه طریقه جوړه کړو، یو لایه حمل اختیار کړو چې په هغه چې دا کلي خلک څوک دا مه محسوسوو موږ واړه یو عام کارکنان یو چې دا کمیټۍ چې څه دا مشر څه زه پاته سله دا داسه دا داسه. ما چې کوم سړي کمیټۍ چې هغه د موږ سیف الله برادران هشام خان ته به هغه سړی خوړي چې عام کارکون یې په عام حیثیت سره ووټ راکوي. پاته سله موږ هشام خان دا ډېر ښه سړی ده، رښتونی سړی ده. زه بار بار دا ورته وایم چې سړی سیاست چې خلک دومره ډېر رښتیا نه چلېږي چې درته یې وایي دا یې بیا وایي چې پاته کېدل په دغه کیسې به پاته کېږي چې د رښتیاو باندې به پاته کېږي چې د رښتیا وایي. ما نه چېرته ویله چې دا کیسه نه کېږي که پیل کېږي که پاس کېږي. نو انشاءالله خدای به موږ ته هشام خان پاس کوي. دغه کلي چوره مسایل دي، زه به په تترخیل ترانه ورسره وغږېږم چې کومې کیسې ما دته کړي دي. هلته مې په جلسې چې ویلي وو چې ګیس راولیا، ما ته بیا په دغه لوري راولیا، عمر یې راوله، په منصور یې راوله، پس یې ما کلي ته راوله، بیا غزني خیل ته راوله. او اوس ټیوبیلو والا مې ورته ویلي دي، 3 ټیوبیلو والا چې خدای دې څرنګه پاس کوي. 3 ټیوبیلونه به کوي مشه منصور ته، یو یې شمسي دوه دغسې. هغه بعده تربرو عزیزانو چې څه ضروریات دي څه کیسه یي ما ته وایو. بله تاسو زیاتې نه که پریشر پمپونه یي، چا اوبو ضرورت دي غږ کوو، چا ټینکیو ضرورت دي ټینکۍ ته جوړوم، چې چا کوم قسم ګلیو ضرورت دي، چا ته چیز ضرورت دي ما به راغلی کنه نه وشي. هغه بعده پاته سله د ووټ ورځې، د ووټ ورځې ته تاسو خپل کلیوالو خپل سره ښه سره پیاژو. د کمیټۍ موږ دغه ته جوړو، تاسو سره چینو، تاسو کلیوال یو، تاسو په لاس په دا شای کېږي، تاسو په لاس په دا کیسه جوړېږي. ځکه چې زه ته ترخیل یې زه به دومره ډېر یو سړی دلته نه اخ کوم لکه څوک تاسو خپل کلیوال. خو داسې په اتفاق سره سره جوړه کړو، داسې په اتفاق باندې هغه سره وکړو چې داسې په خوشاسلوبي سره د کیسه وچلوو چې 25 تاریخ پورې موږ ته تفرق نشي پیدا. دو به بار بار دا کوشش کوي چې دا څرنګه نن سره ناست یو، خدای مو تر 25 تاریخ پورې داسې یوه هغه سره جوړ کړو لایحه حمل چې ټول په دغسې اتفاق په مشورې. نن بچای و بل نه لږ ډېر زړه بدي، خو دا زړه بدګي خو به موږ ختمو. مخ ته مو ډېره غوټه مقابله ده چې دا زړه بدګي نه ختموی، و بل سره موږ کینه ساتو، نو موږ بیا دا منزل نسو اخ کولی، کامیابېدای نسو. نو تاسو د خدای ډېر عزت وکړي. موږ به تاسو سره هر قسم امدادي، دا نه ده چې زه نن راغلی یم مشر یم ناظم یم اوس تاسو باندې زه هغه کوم. زه تاسو ته دې ته راغلی د تاسو تر برو امداد پاره ما استعمالوو. ما شکر د لږ ډېر وسایل شته، که خنانانو نه کوله له جیبه کوای سه، دا یو ستړي مقابله زه له جیبه کوای سه کوم بیا. خو انشاءالله موږ دا وایو چې تحریک انصاف پارټۍ ده، په انصاف په چلیږي، په بیټ باندې به داسې مورونه دا ور لګو که په سترې باندې دا اشفاق خان ښه سړی ده، روغ سړی ده، عجز سړی ده، خدای به انشاءالله پاس کوي. که هشام خان ده ډېر رښتونی سړی ده، سیف الله برادران ښې ډېرې چارې کړې دي، خو دا یې به درته وایم چې ښې ډېرې چوک چارې وکړي کوم سره هغه بیا دوره لږ کي هغه راځي. نو خدای پاک دې تاسو ډېر ډېر قدر وکړي.
او موږ به هر قسم تاسو ته تابعدار یو. زه لا خپل کونسل ته نه یم تللی، ما کونسل ده تبی غازي خیل بار بار راته وایي چې رایسه، خو ما ورته ویل چې زه تر بوره عزیز مې عزت نه یي که نه، زه اول عزت جوړوم، ته خو یې ما تر بور عزیز نه یې، ته خو یې مداد خیل تر بور عزیز یې، خو زه به آج جوړوم پسه به تا ته درځم په 2 نمبر مې ته یې کونسله، زه به هر څه سره کوم، امداد به تر سره کوم، کوشش به تر سره کوم، خو زه د اول خپل تر بور عزیز چې ما سبا سر ټیټي نو ما به سر ورسره ټیټي. زه تاسو ډېره شکریه ادا کوم. خدای دې تاسو ډېر اجر درکړي. ډېره ډېره مهرباني.